ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدي مو په چوپړ کې یم. نن ورځې درس موضوع مو 11 ټولګي مربوط بیولوژي مضمون د مایتوکندریا ده. موږ په سایټوپلازم کې ارګانیلونه شروع کړي چې نن له هغې جملې څخه مایتوکندریا او پاتې نورې په تفصیل سره وایو. له موږ سره پاتې شئ. راځو مایتوکندریا ته. مایتوکندریا دا په 1900 میلادي کال کې د یو عالم لخوا چې هغه د کولینکن په نوم باندې یادېږي د کشف کړې ده لومړي ځل لپاره. کولینکن مایتوکندریا په 1900 میلادي کال کې کشف کړله، خو دغه نوم دغه مایتوکندریا نوم ورته دی نه ورکړی. دغه مایتوکندریا نوم وروسته ورته یو بل عالم په واسطه باندې ورکړل شو چې د هغه عالم نوم دی بینډا نومیږي. ده ورته د مایتوکندریا نوم ورکړ. یو عیشا لرونکی ارګانیل دی او همدارنګه دغه مایتوکندریا د کانډریوزوم په نوم باندې هم یادېږي. کانډریوزوم په هغه حجراتو کې تعداد زیات دی کم حجرات چې زیات فعالیت ترسره کوي. مثال په ډول باندې سکلیټي عضلات، کم حجرات چې زیات فعالیت لري په هغه حجراتو کې د مایتوکندریا تعداد زیات وي، او کم حجراتو کې چې فعالیت یې کم وي په هغې کې تعداد هم څنګه دی؟ کم دی. همدارنګه دې ته یو بل نوم هم واخیستل کېږي، دې ته ویل کېږي پاور هاوس آف د سیل. دې ته پاور هاوس یا د حجرې هغه د طاقت کور ورته هم ویل کېږي، ځکه دا د حجرې لپاره څه جوړوي؟ انرژي جوړوي، نو ځکه دې ته پاور هاوس هم ویل کېږي. مایتوکندریا چې کوم دی، مایتوکندریا ساختمان ته که تاسې راشئ نو شکل له نظره دا چې لري یا بیضوي شکل لري، بیضوي، او یا چې کوچنۍ کشتۍ ته ورته، کوچنۍ کشتۍ ته ورته یا سمال شیپ په شان شکل لري. که چېرته موږ د دې بیضوي شکل وګورو او د الکتران مایکروسکوپ ساختمان د دې وګورئ نو دا داسې ساختمان لري چې مایتوکندریا د بیضوي شکل لري او دوه غشاګانې لري چې یو غشی داخلي ده او بل غشی خارجي ده. داخلي غشی چې کوم ده هغه بیا یو څه کوچني ساختمانونه لري چې هغې ته څه ویل کېږي؟ کرسټا ویل کېږي. یعنې دغه بهرنۍ برخه چې کوم ده د څه شو؟ د خارجي غشا شوه، او دا چې کوم ده د څه شو؟ د داخلي غشا شوه. د دې دواړو غشاګانو ترمنځ چې دغه کومه فاصله پرته ده دغې فاصلې ته اوټر کمپوننټ ویل کېږي. اوټر کمپوننټ یا ورته پیری مایټوکندریل سپیس، یعنی د مایتوکندریا د دوه غشاګانو ترمنځ چې کومه خالیګاه ده د دې په نوم باندې یادېږي. دغه وتلي او ننوتلي ساختمانونه چې کوم دي ته چې ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي کرسټای. او د دې داخلي غشا داخل طرف چې کوم دی دې ته چې ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي انر کمپوننټ. انر کمپوننټ. په دې کمپوننټ کې څه پروت دی؟ په دې کمپوننټ کې شیره پرته ده، او دغه شیره چې کوم ده دا یا دې شیرې ته چې ویل کېږي؟ میټرکس ویل کېږي. په دې میټرکس کې څه موجود دی؟ په دې میټرکس کې چې کوم شیان موجود دي، یو په دې کې چې موجود دی انزایمونه موجود دي. انزایم هغه انزایمونه چې دا موږ سره په حجروي تنفس کې برخه اخلي، یعنی د حجروي تنفس انزایمونه په دې کې سیلولر ریسپایریشن انزایمونه پکې موجود دي چې دا عضوي مرکبات څنګه کوي؟ هغې د دې په نتیجه کې د اکسیجن سره تعامل کوي او تعامل چټک کوي، او په نتیجه کې همدارنګه انرژي، تودوخه او دا څنګه کېږي؟ تولیدېږي. بل چې کوم دی د دې ترڅنګ کو انزایم موجود دي. کو انزایم یا ورته دوه ویلانسه ایونونه ویل کېږي. دوه ویلانسه ایونونه یا ډایویلانټ ایون. لکه مثال په دې کې چې موجود دی؟ مګنیشیم دی مثبت 2، منګنیز مثبت 2، او همدارنګه اوسپنه یا اف ای مثبت 2. دا چې دي دا موجود دي پکې. دا چې دي دا کو انزایمونه دي. دا د انزایم سره په فعالولو کې څه کوي؟ مرسته کوي، انزایمونه فعالوي. نو دا چې دا په میټرکس کې موجود دي. د دې ترڅنګ په میټرکس کې بل په دغه ساحه کې چې د سرکولر یا ګرد دایروي چې ډي ان اے موجود ده چې ته چې ویل کېږي مایتوکاندریل ډي ان اے، دا هم پکې موجود ده. او همدارنګه د دې ترڅنګ پکې رایبوزومونه هم شته دی، کوچني
رایبوزومونه په مختلفو برخو کې څنګه دي موجود دي چې دې ته ویل کېږي مایټوکانډریل رایبوزوم. دغه څه دی دا د یو مایټوکاندریا څه دی ساختمان دی. مایټوکاندریا وظیفه څه دی یعنې کومې وظیفې سرته رسوي؟ لومړنۍ تر ټولو مهمه وظیفه موږ سره څه دی د انرژۍ جوړېدل. کله چې موږ عضوي مرکبات اخلو لکه ګلوکوز شو، شحمیات شو، پروټین شو، هغه د دغه انزیمونو په واسطه باندې څنګه کیږي او د اکسیجن ورسره یوځای کیږي، سوځي او بالاخره په کاربن ډای اکساید اوبه او انرژۍ باندې بدلیږي. او چې دغه انرژي چې دی دا عبارت له ATP څخه، یعنې د ATP په نوم باندې انرژي څوک جوړوي؟ موږ هلته مایټوکاندریا جوړوي. نو ځکه دې ته پاور هاوس هم ویل کیږي. دوهمه وظیفه یې چې کوم ده د مایټوکاندریا موږ سره دوهمه وظیفه دا ده چې دا په ویټیلوجینیسس کې برخه اخلي. ویټیلوجینیسس دا د هګۍ زیړ چې کوم دي د هغې په جوړېدلو ته ویټیلوجینیسس ویل کېږي. د دې په جوړېدلو کې هم مایټوکاندریا څه کوي؟ برخه اخلي. دریم چې کوم دی فارمیشن آف هم، د هیموګلوبین د دوه برخو څخه جوړ شوی. یوه برخه یې د هم په نوم باندې یادېږي، یو چې د ګلوبین پروټین دی. دغه د هم جوړېدل هم دا د چا وظیفه ده؟ دا د مایټوکاندریا وظیفه ده. یعنې مایټوکاندریا په واسطه باندې دغه هم څنګه کیږي؟ جوړیږي. او څلورمه وظیفه چې کوم د هغه چې دی ترموجینیسس. ترموجینیسس، ترمو په معنا د تودوخې او جینیسس څه ته ویل کېږي؟ جوړېدل، یعنی د تودوخې جوړېدل. ګورې عضوي مرکبات چې کله د اکسیجن په نتیجه کې سوځي نو یو څه اندازه باندې تودوخه هم ازادي، چې دغه تودوخه هم د چا په واسطه باندې جوړیږي؟ دا د مایټوکاندریا په واسطه باندې جوړیږي. نو دغه څلور چې دي د مهمې وظیفې دي. او د دې تر څنګ پنځمه وظیفه هم دا ترسره کوي چې هغه چې دی هغه د سایتوپلازمیک انهیریټنس دی. سایتوپلازمیک انهیریټنس دې ته ویل کېږي چې دغه په سایتوپلازم کې چې څومره دغه ډي ان اے چې په دې مایټوکاندریا کې ده، همدغه ډي ان اے دغه د سایتوپلازم چې کوم خواص دي، ارثي خواص، د همدغه ډي ان اے په واسطه باندې څنګه کېږي؟ کنټرولېږي او راتلونکي نسل ته انتقالېږي. ځکه ګورې کله چې نارینه او ښځینه حجرات سره یوځای کېږي نو یو طرف ته چې دا مثال تخمه ده، بل طرف ته چې را روان دی سپرم را روان دی. د سپرم نه یوازې دغه د هستې برخه دلته راځي بلکې دا د سایتوپلازم برخه نه راځي. نو دلته کې چې دغه په سایتوپلازم کې کم انهیریټنس دي، کم دغه ارثي خواص دي، دا یوازې د مایټوکانډریل ډي ان اے په واسطه باندې څنګه کېږي؟ کنټرولېږي. نو په دغه اساس باندې څنګه کېږي؟ دغه شپږ پنځه مهمې وظیفې لري. د انرژۍ جوړېدل، ویټیلوجینیسس یا د هګۍ د زیړو جوړېدل، همدارنګه د هم جوړېدل او د تودوخې جوړېدل او د سایتوپلازم د ارثي خواصو کنټرول. دغه ټول د چا په واسطه باندې ترسره کېږي؟ د مایټوکاندریا په واسطه. بل ارګانیل چې په سایتوپلازم کې موجود دی هغه عبارت دی له لایزوزوم څخه. لایزوزوم دا د یو عالم لخوا چې هغه د کرسټن ډي ډیوي په نامه باندې یادېږي. کرسټن ډي ډیوي په 1950 میلادي کال کې څنګه کړی دی؟ دا په لیور حجراتو کې، یعنی په د جګر په حجراتو کې، لیور سیل یا د جګر په حجراتو کې څنګه کړی دی؟ کشف کړی دی. دا هم یو شی دی، یو غشا لرونکی ارګانیل دی، غشا لرونکی دی، کروي شکل لري، کروي شکل، یعنی که چېرته موږ دا رسم کړو دا داسې شکل لري. بهر چې دی غشا ده او داخل کې چې پروت دی؟ میټرکس پروت دی. میټرکس په هغو حجراتو کې تعداد زیات دی کم حجرات چې داخل الحجروي هضمي فعالیتونه لري. مثال په ډول باندې WBC د وینې سپین کرویات. په وینې سپین کرویاتو کې د لایزوزوم تعداد څنګه دی؟ زیات دی، ځکه دا داخل الحجروي هضمي سیستم لري. کم مواد بیکاره مواد یا کم اجنبي اجسام چې وینې ته ځي هغه چې WBC ته داخل شي نو لایزوزوم په واسطه باندې څنګه کېږي؟ له منځه ځي، تجزیه کېږي. دغه میټرکس چې کوم دی د دې په دغه میټرکس له نظره دغه لایزوزوم چې کوم دی دا بیا موږ سره څلور ډولونه لري د میټرکس په اساس باندې. یو چې کوم دی هغه پرایمري دی، پرایمري لایزوزوم یا لومړنی یا ابتدایي لایزوزوم. په دغه کې چې کوم انزیمونه دي یا هایدرولیټک انزیمونه دي هغه څنګه وي؟ فعال نه وي. یعنې په میټرکس کې هایدرولیټک انزیمونه موجود دي، هایدرولیټک انزیمونه.
او دغه انزیمونه چې کوم دي دا کوم انزیمونه دي یو چې دی پروټیز په نوم باندې پروټیز پروټین تجزیه کوي بل چې کوم دی نیوکلیز دی دا چې کوم دی نیوکلیوټایډ ډي ان اے او آر ان اے تجزیه کوي بل چې کوم دی ګلایکوسایډیز دی ګلایکوسایډیز دا د ګلایکوسایډ اړیکې چې کوم دی ماتوي بل چې دی سلفاټیز دی دا د سلفر اړیکې ماتوي بل چې کوم دی فاسفاټیز دی دا د فاسفیټ اړیکې ماتوي بل چې کوم دی ایسټریز دی دا د ایسیتر اړیکې ماتوي دا ټول شي دا هایډرولایټیک انزیمونه دي د دغه انزیمونو د میټرکس د وجې نه دغه په څو ډوله دی لیزوزوم دا په 4 ډوله یو چې دی پرایمري لیزوزوم دی هغه لیزوزوم دی چې دغه انزیمونه پکې فعال نه وي دویم چې کوم دی هغه چې دی هغه سیکنډري یا ثانوي لیزوزوم دی په سیکنډري لیزوزوم کې څه وي دغه انزیمونه فعال وي په فعال ډول باندې څه کوي وظیفه سرته رسوي درېمې چې دی ټرشري یا درېمي دی ټرشري لیزوزوم کې څه په ټرشري لیزوزوم کې دغه یو هضمي پروسس سرته رسېدلی وي او هغه ناهضم شوي مواد چې کوم دي هغه په دغه لیزوزوم کې څنګه وي پراته وي او څلورمې چې کوم دی هغه اټوفیګوزوم دی اټوفیګوزوم هغه لیزوزوم دی چې د حجرې په داخل کې نور حجروي ارګانیل لکه مایتوکاندریا ګولجي اجسام وغیره چې کله تخریب شي د هغې له منځه وړلو او د هضم مرحله د دغه اټوفیګوزوم په واسطه باندې سرته رسیږي نو د دغه انزیمونو په نتیجه کې موږ وایو چې د لیزوزوم تر ټولو مهمه وظیفه چې دی ډایجیشن یا هضم دی نو کله چې دا ډایجیشن یا هضم ترسره کوي نو لومړی څه کوي هغه مواد چې د بهر نه راغلي دي یعنی کم شیان چې لیزوزوم ته د بهر نه داخلیږي هغه هم څنګه کوي ډایجسټ کوي هضم کوي بهرني موادو هضم او دویم چې کوم دی څه کوي د ارګانیلونو هضم یا تجزیه داخل کې چې کوم ارګانیلونه تخریبیږي د هغې په هضم کې هم څه کوي برخه اخلي درېیمه وظیفه چې د کارسینوجن له منځه وړل یا ډسټرکشن هغه مواد کارسینوجن هغه مواد ته ویل کېږي چې د کینسر باعث ګرځي دغه د کینسر باعث کوونکي مواد هم د لیزوزوم په واسطه باندې څنګه کېږي تخریبیږي له منځه ځي او څلورم چې دی په دفاع کې مرسته ځکه چې دا زیات اندازه باندې چېرته موجود په ډبلیو بي سي کې او د ډبلیو بي سي وظیفه چې دا دفاعي سیستم یوه برخه ده دا دفاع کوي نو په دې کې چې کوم لیزوزوم موجود دي دغه لیزوزوم څه کوي په دفاع کې مرسته کوي نو دغه څلور چې دي دا د لیزوزوم مهمې وظیفې دي بل راځو ګولجي اجسام یا ګولجي باډي ګولجي اجسام یا ګولجي باډي یا ورته ګولجي اپاراټس هم ویل کېږي دا د لومړي ځل لپاره د یو عالم په واسطه چې هغه جورج نومیږي جورج څه کړله مشاهده کړله لومړي ځل لپاره خو د دې ساختمان د یو عالم په واسطه باندې تشریح شو چې د هغه نوم دی کامیلو ګولجي کامیلو ګولجي د دې ساختمان په 1898 کې تشریح کړ نو ځکه دته د ګولجي باډي په نوم باندې یادېږي د خپل نوم پکې خود او دې ته دغه نوم ورکړ چې ګولجي باډي دا یو ټیوب ته ورته ساختمانونه دي چې په سایټوپلازم کې څنګه دي پراته دي خو وروسته د الکترانیک مایکروسکوپ په واسطه یو بل عالم د دې دغه الکترونیکي مایکروسکوپي ساختمان تشریح کړ چې د هغه عالم نوم دی ډلټن نو د دې خاطره دغه ګولجي باډي ته یو بل نوم هم اخیستل کېږي ډلټن کامپلیکس ورته هم ویل کېږي په همدارنګه د دې ترڅنګ چې کوم دی ګولجي باډي ته په نباتاتو کې ډیکټایوزوم ویل کېږي همدغه ساختمان د ډیکټایوزوم په نوم باندې هم یادېږي خو چېرته په نباتي حجراتو کې نو دی چې د یو لنډه تاریخچه ده لومړی جورج مشاهده کړله کامیلو ګولجي په 1898 کې ساختمان تشریح کړ او الکترانیک مایکروسکوپ ساختمان یې بیا د ډلټن په واسطه باندې تشریح شو نو ځکه دې ته ډلټن کمپلیکس هم ویل کېږي په نباتي حجراتو کې د ډیکټایوزوم په نوم باندې هم یادېږي ګولجي باډي په هغه حجراتو کې زیات وي چې هغه چې لري افرازي فعالیت یې زیات وي کوم فعالیت افرازي فعالیت کوم حجرات چې زیات افرازي فعالیت لري په هغې کې زیات وي مثال په ډول باندې جگر زیات افرازات ترسره کوي یا پانکراس په دې کې چې دی تعداد زیات دی کم از کم هره حجره کې د دې تعداد چې کوم دی چې دی یو دی
خو په نباتاتو کې بیا د ګلجي باډي تعداد چې کوم دی دا څه دا د 6 نه تر 12 پورې دی 6 نه 12 پورې پکې چې دی تعداد موجود دی دا چې دی یو قسم کڅوړو ته ورته ساختمانونه دي که چېرته د دې سټرکچر ته راشئ یا جوړښت ته راشئ نو په ساختمان کې 3 شیان شامل دي یو چې کوم دی سسټرنای ده سسټرنای ټیوب ته ورته جوړښتونه دي بل چې کوم دی واکیول دي دغه واکیول چې کوم دي غټ ګرد کروي جوړښتونه دي او بل چې دی ویزیکل دي کوچني کروي جوړښتونه دي که چېرته سټرکچر یې موږ رسم کړو نو دا په دغه ډول باندې جوړښت لري د دې دغه سسټرنه یا ټیوبونه چې دي دا همیشه دپاره سیده نه دي بلکې کاږه جوړښتونه لري داسې او دغه کاږه ټیوبونه یو له بل سره په اخرنۍ برخه کې چې لري داسې پړسېدلی ساختمان لري چې دې ته چې ویل کېږي دې ته ویل کېږي ګلجن واکیول ګلجن ویزیکل ورته ویل کېږي یا واکیول دا څو مختلف ټیوبونه یو له بل سره څنګه وي داسې په مختلف شکل باندې پراته وي کور باندې څنګه وي پراته وي داسې دې شو 2 دې شو 3 او بالاخره 4 دغه ټول ټیوبونه یو له بل سره څه کې ارتباط لري په یو ساحه کې یو له بل سره څنګه شوي دي کنیکټ شوي دي ارتباط لري داسې ارتباط لري کومې چې غټ واکیولونه دي یا واکیول په ساختمانونو دا په دغه برخه کې څنګه دي زیات موجود دي داسې او کوم چې کوچني دي دا په وروستنۍ برخه کې دلته کې موجود دي دغه ته چې ویل کېږي دې ته ټرانس فیز یا ټي فیز ولته ویل کېږي ټي اف ټرانس فیز او دې ته چې کوم دی سس فیز ویل کېږي دلته نه یو مواد چې کوم دی دا ګلجي باډي ته داخلیږي او ګلجي باډي په دې باندې څه کوي یو پروسس تیروي او د پروسس په نتیجه کې بیا دلته کې څنګه په میچور باندې بدلوي یعنې د فارمیشن سیټ ته د جوړېدلو او دی چې د میچوریشن یا بلوغ ته رسېدل دغه واکیولونه چې کوم دي دا بیا دغه د ګلجن واکیول څخه څنګه کېږي دغه ګلجن واکیول په واکیولونو باندې بدلېږي او بالاخره ازادۍ نو مثال په ډول دلته پروټین دغه پروټین یو مالیکول دی دا دلته کې داخل شو نو په دې کې څه کېږي دلته نه دی بل ساختمان ته انتقالېږي بیا چې دی د سسټرنای کې حرکت کوي بالاخره دلته راځي کله چې راشي دغه واکیول مکمل ډول باندې دی څخه څنګه کېږي جدا کېږي او دا څه کېږي یو پیکینګ په شکل باندې بهر ته انتقالېږي نو ځکه ګلجي باډي ته یو بل نوم هم ورکول کېږي چې ته یو بل نوم اخیستل کېږي پروټین پیکینګ فیکټري یعنی د پروټینونو د پیک کولو یا بسته کولو کارخانه نو په دغه اساس باندې دا څنګه کېږي دا په دغه کې انتقالېږي او بالاخره څه کوي بهر ته د یو وکیل په شکل باندې ازادۍ نو دا چې دا د ګلجي باډي یو سټرکچر یو ساختمان دی ګلجي باډي چې کوم ده کوم وظایف سرته رسوي موږ سره د ګلجي باډي لومړنۍ وظیفه چې دی یو چې دی سیکریشن یا افراز جمع پیکینګ یا بسته کول ګورئ هم افراز کې یو څه جوړوي او هم یې بیرته څه کې پیک کوي یا بسته کوي مثال په ډول باندې پولي سکرایډ دغه قندونه چې جوړوي په یو قسم حجراتو کې چې هغې ته گابلټ سیل ویل کېږي گابلټ سیل دغه بلغم چې تولیدوي دغه حجرات کې پولي سکرایډ جوړوي او پولي سکرایډ څنګه کوي بیا پیک کوي همدارنګه که راشو پروټین ته پروټین لکه څنګه چې ته پروټین پیکینګ فیکټري هم وایي دا پروټین تولیدي خو پروټین بیرته بیا پیک کوي یا بسته کوي هم په څه شي کې په پانکراس کې دا کار هم ترسره کوي دویمه وظیفه چې دی د هارمون جوړېدل یو هارمون جوړوي چې هغه د څه په نوم باندې یادېږي د تایروکسین په نوم باندې یادېږي تایروکسین په نوم باندې هارمون هم د دې په واسطه څنګه کېږي جوړېږي او د مایتوکاندریا سره یو ځای یو بله وظیفه هم سرته رسوي چې هغه وظیفه چې دی ویټیلوجینیسس دی ویټیلوجینیسس په معنا د هګۍ د زیړو جوړېدل دغه د هګۍ زیړ جوړوي چې بیا د جنین سره څه کوي مرسته کوي دې ته ویټیلوجینیسس وایي او څلورمه وظیفه چې د فارمیشن آف اکروزوم د سپرم ساختمان که چېرې تاسو وګورئ نو د سپرم سر په برخه کې یو کپ لري یو خولۍ لري دغې ته اکروزوم ویل کېږي او دغه اکروزوم د چا په واسطه باندې جوړیږي دا هم د ګلجي باډي په واسطه باندې جوړیږي
او پنځم چې دی د لومړني یا د پرایمري لایزوزوم جوړېدل. پرایمري لایزوزوم هم جوړي، یعنی دلته نه دغه انزیمونه اخلي، انزیم په خپله پروټین دي، دا دغه شان پیک کوي او بالاخره په دغه شکل باندې ازادوي، نو دا یو پرایمري لایزوزوم شو. کله چې دې ته یو خارجي اجنبي جسم داخلیږي دا بیا په دویمي لایزوزوم باندې څنګه کیږي؟ بدلیږي. سنټروزوم دا یو بل حجروي ارګانیل دی په سایتوپلازم کې چې موجود دی. سنټروزوم چې دا غشا نه لري او همدارنګه د هستې شاوخوا ترڅنګ چې کوم دی دا ستورو ته ورته پراته وي، یعنی ستورو په شان ساختمان لري او د دې ساختماني واحد چې کوم دی هغه سنټریول نومیږي. سنټریول څنګه جوړ شوی دی؟ دوه سنټریولونه یو ځای کیږي او د دوه سنټریولونو تر شاوخوا چې کوم دی 9 مایکروټیوبیول یو ځای شوي دي چې دغه ټول ساختمان ته بیا څه ویل کیږي؟ سنټروزوم ویل کیږي. سنټروزوم په حجروي ویش کې مرسته کوي، همدارنګه د سپینډل فایبرونو په جوړېدلو کې او اسټرریز هغه د استر شعاګانې چې کوم دي د هغې په جوړېدلو کې برخه اخلي. کله چې حجروي ویش شروع کیږي دا راښکاره کیږي او کله چې حجروي ویش ختمیږي بالاخره دا هم په حجره کې څنګه کیږي؟ غیبیږي. نه حجروي ویش په وخت کې دا یوازې ښکاره کیږي او د مایکروسکوپ واسطه باندې د لیدلو وړ وي. دا د نن ورځې درس تر بیا چې زه بشیر احمد محمدي د یوې نوې موضوع سره ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم، تر هغې مو په لایزال رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.